یو خان او نوکرو نوکر ډېر تنګو د خان نه چې ډېر تنګو نه دی نوکری خیال وکړو چې نوکری خو پرېږدم د خان سره خو چې لږ خپل عمل خو ورسره وکړو. خان په کمره کې دننه ناست دی او د غریب یو غټ کوتک پیدا کړ او ورننوتو دروازې بند کړې او په دې خان یې راکېښوې چې راکېښوې نو درز دی همیشه دا وهل ټکول غریبان ښه کولی شي. دا د په شکال چنډه خان لاس هم نشي اچولی نو چې ښه یې ووالو چې خلاص شو هغه منډه که تاڼې ته راپورټ یې وکړ چې زه خپل نوکر ووالم. پولیس راغی نوکر یې ونیو کیس ته رجسټر شو عدالت ته یې پیش کړ. عدالت ته نوکر ته وی چې تا ولې دا خان والے دی؟ هغه ویل که اجازت نو عدالت عالیه کې زه څه عرض کوم. ویلو کا ویل د دنیا په تاریخ کې وښایئ چې نوکر پاسېدلی یو خان والی دا چرته شوي دي؟ ویل نه. نو ویل زه دومره بې ادبه یم چې ما د ده نمک خوړلی دی او ما دی وهلو. ظالم دی ویم والم زه او رپورټ یم په ما و. عدالت دماغو کې قدرت راوسته چې دا خو رښتیا وي. خان ته وایي چې زرو غواړه د دې نوکر نه معافي کینې مرداروم دی. هغه ورته ویل چې زه یې والم ویلو غواړه معافي کینې اوس ته جهنم ته لېږم. نو خان ورنږدې شه نوکر ته وایي چې بابو جی معافی تو میں مانگتا ہوں لیکن وہ اندر کی بات یا تم جانتے ہو اور یا میں جانتا ہوں. معافی در نوالم غوا کوٹا کے خبر ہوتا ہوں ما تا پتہ دا ظالم او دم عالم ز او معافیم در نزوار دیکھو او گو رہی دا وہ اندر کی بات ہے یہ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے. خزے نن رات یو جنای ٹیلیفونوں کو پڑھ دکان کے ناس مولانا بیجیگر صاحب ہیں ماں جی بول رہا ہوں. آپ ہیں مالا کہ وہ آپ عورتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں. میں ایسی لڑکی نہیں ہوں کہ میرے پیچھے بھی آپ بات کریں گے. مالا آپ کون لڑکی ہے؟ میں بدماش ہوں اور میں جنات میں سے تعلق رکھتی ہوں. مال میں دیو میں سے تعلق رکھتا ہوں. تم ذرا سامنے آ جاؤ نا. تم ذرا سامنے آ جاؤ. تم جنات پری ہو اور میں دیو پتہ لگ جائے گا. پھر دادا خزوال خزولم چې په کور کې ټلیفونونه لګولي دا تماشې پکې شروع دي. خزوله چې په کور کې ټلیفون جنکوله لګولي دا په کور کې ډېرو خلکو ټي وي ایښی دی. وایي زه پې تلاوت اورم او زه پې ښه څیزونه ګورم او دا دوڼدوڼی دي پکې څه ګوري. ته چې باروزي دا دوڼدوڼی دي څه ګوري. وي سي آر راغی جي په وي سي آر ښه شه تا خدای هلاک که چې هلاک په وي سي آر کې او ښه څیزونه په ټي وي کې او ښه څیزونه نو د ډم قوم مبلغینم دمان شو. ٹھیک شو پخوا به تقریر نیکانو بزرگانو پاکو خلقو تب خلقو وگی خو اوس د جمعې په شپه به خلقو تبارک الذی ته وگی خو سورت یاسین ته به وگی خو په جمعتونو کې به تقریر کې دا هغې ته به ناستو. اوس د وی سی آر پروګرامي د جمعې په شپه هغې ته ناستي. نو د ډم قوم مبلغینم ډمان. سهار چې تاسو را پاسئ یاره بیګا دې ولیده ملنګي پکې لا څه کوه. اوس خدای خبر چې ملنګی څوک دی. ملنګی دی او چې کلنګی دی او ملنګی دی. ښه په دې کې بل څه پکې پهلواني ده که څه شی دی پکې بل څه شی دی پکې چې اخبار کین دی که داسې ته خو یې ګورې که نه اخبار کین دی ملوک دے که څه شی دی. ټوله ورځ دا قوم لګیای د ټي وي د ډمانو صفتونه کوي که نه په ایمان یې وایي.
ونو د بجلیګر مولا بیړه تباشه چې د قوم ته لګیا دی د بجلیګر مولا وما پیړی چې د قبر نه راپاسي والله کدا دا ورخ چې اوبو وړی دی والله که راټینګي. دا به تاسو له ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي. شیطان یو ځل ځان د الکانو ته خر کړو چې ځان په خر کړو نو د الکان په سورېده چې سورېده په زینو د نور الکانو وی چې الکه داس چلو کې چې دا د خشنو په ځای کې یو باڼه سورو منډي چې سالکان پاغه سوار شو چې دا چلی ور سره وکړ شیطان بیا ځان شیطان کوي دا زمانم زیات دي او شیطان په چوټای دی غریب چرته پروت دی پارام پروت دی دمر اولاد مونږ پیدا کړیو د مولا په شکل کې پیدا کړیو د پیر په شکل کې پیدا کړیو د میا په شکل کې پیدا کړیو د شیخ په شکل کې پیدا کړیو د حکومت په شکل کې پیدا کړیو دومره اولاد پیدا کړیو چې هغه غریب ته ضرورت هم نشته. شیطان ویلی موسی علیہ السلام ته چې صاحب قرآن خلق کوي او نامه زما بدنامي چې دا شیطانت شیطان کړي. موسی علیہ السلام ورته وی چې ته یو ورځ راشه ټول ورځ به ما سره تیرې بار بنوځي ګورو چې څوک جګړه کوي کنه ولډر شیطان د سار نه راغې مازیګر شو صد فساد اطلاع رانل لکه دوی خبرونو کې وایي چې آج کراچی میں خیریت تھی اور کوئی ناخوشگوار واقعے کی خبر نہیں آئی التپینزل لسمڑی نو مازیګر چې شو شیطان خیالو کو چې بیڑا غرګه چې دا خود سرانل او دا خورشتیا زغر کېږي ورازي کنه چې دا سي بار چکرو بار راوته دا سي د لاوري سه په مټيي تیر شو چې تیر شو نو موسی عليه السلام مخکې او شیطان ورپسې ورمانه بنه جدا کېږي چې چرته سو ورانه ونکړي هغه د الوا ګوته ګنده کو داسې په دیواله را چرایخ کا دی ته مخکې تیر شو پاګه الوا مچان کې ناست مچانو له چرمخکای رااله چرمخکای چراله دلته یو گاګ راغله هغه سره سبا یو سپیو او د دکاندار پیشو ساتلې واغې په چرمخکای ورکوب کو ا د گاګ سپی په پیشو ورکوب کو چې پیشو زخمی کړه دکاندار ورته بیړه دې پالوا غستو غرکشا زما پیشو یې مړ کړه ستاسپی دکاندار او سړی لاندې وته شیطان وی موسی علیہ السلام ته ویډیو دې کته زتا سره ولاړې مودي په جنگ شو نامه زما بدنام موسی علیہ السلام حیران شو چې یا الله دا ولې فورا جبريل راغی وې دې شیطان ته وای چې د دې فساد بنیاد چای خو خبيثه کتا ګوته دالوا په دیوال نه راخلې نو داګه کو دکاندار مو ولې جنگې ده